الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ سبز علی خان نجی صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ صوبائی مشر ډاکټر فاروق افضل صاحب، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د مومند ایجنسی چیئرمین ملک مصطفیٰ صاحب، د مومند ایجنسی سینئر وائس چیئرمین دوست محمد حجی صاحب، د پېښور ضلع سینئر وائس چیئرمین امجد خان مہمند صاحب، د چارسدی ضلع سینئر وائس چیئرمین کیسر جمال خان، د تنگی تحصیل سابقہ تحصیل ناظم یحییٰ جان مہمند صاحب، دلته کې موجود مومند ایجنسی جنرل سیکرٹری عبدالاحد صاحب، د پړانغار تحصیل صدر ڈاکٹر ریاض، ملک عبدالحسن صاحب، ملک رحیم صاحب، ملک میرک صاحب، ملک جمیل پنڈیالے، ملک سعداللہ، ملک بہادر شیر اور د گنڈیری یونین کونسل سابقہ تحصیل ممبر آفتاب اور زما د امبار مشرانو عزتمندو دلته کې راغلي، د علیمزو ملمنو، د صافو نه راغلي ملګري، د پنډیالۍ نه پړانغان نه راغلي مشرانو ځوانانو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې کم طریقې سره چې تاسو زموږ استقبال هم وکړو، مونږ لم چې کومه مینه راکړه، مونږ لم چې کوم عزت راکړو، ستاسو دا مینه ستاسو دا عزت چې دی دا به همیشه همیشه یاد ساتو او په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم. دې نه مخکې چې زه نورې خبرې شروع کړم، یو څو ورځې مخکې په صافو تحصیل کې د زیارت کان کې چې کومه واقع شوې وه، د هغې باندې مونږ د افسوس هم اظهار کوو. په هغې کې چې کوم خلک شهیدان شوي دي، د هغوی د لوایقینو سره د همدردۍ اظهار هم کوو. پرون په صافو تحصیل کې 14 دواګانې ما پخپله کړي دي. نن مې اراده دا ده چې دې پروګرام نه پسته په پنډیالۍ کې چې کوم دواګانې دي، اقرب داغ کې چې کوم دواګانې دي، هغه هم کومه. مونږ د حکومت نه دا مطالبه هم کوو چې هغوی ته پکار دی چې په دې ماینونو کې چې کوم خلک کار کوي د هغوی د حفاظت لپاره پوره بندوبست وکړي او د دغې غریبانانو چې د هغوی بل څه ځان له د رزق پیدا کولو ذریعه نشته، د هغوی پوره تحفظ پکار دی. عزتمندو، زه د دوست محمد حجي صاحب ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو. د سبزعلي حجي صاحب او نورو مشرانو هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی مونږ راوغوښتلو دلته کې دا موقع یې راکړه. دوست محمد حجي صاحب د دې خبرې ګواه دی چې زمونږ په تنګي تحصیل کې کم عثمان خیل مشران، کم ځوانان هلته کې آباد دي، د هغوی خدمت
ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ کړی دی. ستاسو عزیزان به هلته کې، ستاسو وروڼه به هلته کې، تاسو به لیدلي چې کور کور ته سړک رسېدلی دی، کور کور ته بجلی رسېدلې ده، سکول شته، اسپتال شته، دغه شانتې نور د ترقۍ کم ضرورتونه دي، روزګار پکې میلاو شوی دی. دا بنیادي طور باندې څه احسان مونږ نه دی کړی، خو دا زمونږ فرض جوړېدو. نن چې دلته کې امبار ته رالو او ستاسو دا پسماندګي مو لیدله، ستاسو دلته کې د دې وطن حالات مو لیدل، نو دا خبره را مخامخ کېږي چې څوک پرې صحیح نمایندګي سړی خوښه نه کړي، صحیح نماینده ونه ټاکي، نو هغه علاقې همداسې بیا پسمانده پاتې کېږي. تاسو موقع ورکړئ، د مختلف پارټو ممبرانو لم موقع ورکړئ، مختلف خاندانونو لم تاسو موقع ورکړئ. نن د قومي وطن پارټۍ دا صوبائی ټول مشران مونږ چې دلته کې راغلي وو، په یو لحاظ سره ستاسو حالات کتلو هم راغلي وو، خو په دې جرګه هم تاسو له راغلي وو چې موقع تاسو نورو خلکو له ورکړې، د هغوی حال مو لیدلو. یو ځله موقع ده جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ له ورکړې، د هغه لاس مضبوط کړئ. دا موږ تاسو سره واده کوو چې څنګه چې تنګي تحصیل کې ترقي شوې ده، د هغې نه زیاته ترقي دلته کې امبار کې ونه شوه. بیا تاسو ووایاست. عزتمندو، دغه شانتې د ټولې فاټا سابقه فاټا چې کومه وه، زمونږ چې کله دا ادغام غوښتلو، نو د هغې په شا همدغه سوچ و چې مونږ د خپل وروڼو لپاره هماغه شانتې ژوند غوښتلو چې څنګه چې مونږ ته هلته کې حاصل دی. ما نه مخکې ډاکټر صاحب دلته کې خبره وکړه چې دا د یو بنیادي مقصد په طور باندې دا لکیرې راښکلې شوې وې او پښتانه یې تقسیم کړي، او حالانکه که ګورو نو یو قوم یو، یو وروڼه یو، یو مزت دی، یو هر څه دي، خو د لکیر نه هغه غاړه ترقي کېدله او دې خوا ته هغه ترقي نه کېدله. نن دا د ډېر د افسوس خبره ده چې زما د امبار بچي چې پنځم پاس کی، نو د هغې نه پس ته بیا په باجوړ کې ځي او سبق هلته کې نور جاري ساتي. دا د ډېر د افسوس خبره ده چې معمولي بیمارۍ لپاره د دې ځای نه خلک ځي او باجوړ کې چې دی خپل علاج کوي. دا ولې؟ دا څه خو د انګریز چې کوم یو سلسله پاتې کړې وه دلته کې، د هغې د وجې نه او څه د هغې نه پس ته زموږ بعضې د حکمرانانو بعضې پالیسۍ داسې وې، د هغې په نتیجه کې زموږ ټولې فاټا ډېرې سختې ولیدلې. د افغان جنگ په حالاتو کې هم دلته کې ډېرې تباهۍ وشوې. بیا د هغې نه پس ته دا 1300 کالو نه د طالب په شکل کې او د نور دغه په شکل کې ډېرې تباهۍ وشوې. بیا د هغې نه پس د اپریشنونو په شکل کې نور هم نقصانات ورسېدل. مونږ دا غوښتل چې دا ادغام چې وشي چې د دې ځي خلکو ته هم هماغه شانتې حق میلاو شي
څنګه چې په پیښور کې ناست خلکو ته دی، څنګه چې په سوات کې ناست خلکو ته دی، څنګه چې نور ځایونو کې ناست خلکو ته دی. خو د بدقسمتۍ نه په کاغذونو کې خو هغه ادغام وشو، خو د هغې نه پس ته چې کومه توجه په کار وه دې علاقې ته، هغه توجه موږ ته نه ښکاري. نن موږ ستاسو په وساطت د مرکزي حکومت نه هم دا مطالبه کوو، د صوبایي حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې مرکزي حکومت چې کومې وعدې کړې وې د ادغام په وخت کې زموږ د قبایلو وروڼو سره، هغه ټولې سرته رسول پکار دي. که هغه د ترقیاتي فنډز په شکل کې ده، که هغه دلته کې نور سهولیات ورکولو په شکل کې دي، دا د ریاست ذمواري جوړېږي. اوسه پورې خو د اف سی آر او د نورو خبرو وجې نه ریاست په یو بانه جوړوله چې یاره مونږ ته هغه شانتې دلته کې هغه دغه نه میلاویږي، خو اوس خو هغه بانه ختمه ده. اوس دا د ریاست ذمواري ده چې هغه د دې ځای د ترقۍ طرف ته توجه ورکړي. او بیا ورسره زه د صوبایي حکومت نه هم دا غوښتنه کوم چې تاسو ته خو پکار چې نور هم زیات دې طرف ته توجه ورکړئ، ځکه چې دا ټولو کې لومړنی ذمواري ستاسو جوړېږي. که هغه د تعلیم دی او که هغه د صحت دی، دا د صوبې سبجیکټس دي او پکار دی چې دې طرف ته صوبایي حکومت توجه ورکړي. بدقسمتۍ نه داسې حکومت په مرکز کې هم راغلی دی او په صوبې کې هم راغلی دی چې وعدې خو یې ډېرې کړې وې، د پښتنو نه په مختلفو دعوو باندې ووټ پې مګشتي، د نورو قوتونو په زور باندې هم حکومت کې راغلي، خو د پښتون په مسلو نه پوهېږي. زمونږ چې بنیادي کوم ضرورت دي هغې طرف ته توجه نشته. نن همدغه وجه ده چې 2 کاله تقریبا د ادغام تیر شو، خو موږ نه وینو چې یاره په دې قبایلي اضلاع کې ترقي کېږي لګیا دی. دلته کې د دې امبار د خورې نه د صوبایي حکومت ته هم دا ویل غواړو او مرکزي حکومت ته هم دا ویل غواړو چې که دې خوا ته تاسو توجه ورنه کړه نو دې سره به زمونږ په دې وروڼو په زړونو کې احساس محرومۍ کې نور هم اضافه کېږي او هغه به د هېڅ چا لپاره بیا ښه نه وي. نو ضرورت د دې دی چې کومې وعدې م کړي دي هغه سرته ورسوی او د دې ځي خلک چې دی هغه د ترقۍ په عمل کې شامل کړي. او سره پکار دا ده چې دلته کې حکومتي وزیران هم راشي، نور عمل هم راشي او د دې ځي د خلکو خبرې ووري او د دې مسایل ووري، ځکه چې ډېره موده دوی یو طرف ته پاتې شوي دي. ضرورت ده دی چې زموږ زیاته توجه دې خپل وروڼو ته ورکړو. دا زه تاسو ته د قومي وطن پارټۍ د لخوا تسلي در کومه، دا تاسو له یقین را کومه چې که دوی ستاسو تپوس کوي او که نه کوي، کم از کم مونږ دا ګڼو چې مونږ او تاسو وروڼه یو، ستاسو مسایل چې دي هغه زمونږ مسایل دي، ستاسو مشکلات چې دي هغه زمونږ مشکلات دي. او دا تاسو تسلي ساتئ چې هر موقع باندې چې موږ ته موقع میلاویږي ستاسو لپاره به آواز اوچتوو به او ستاسو مشکلات چې دی د هغې حل به به کله زه دې سره د تېر څو ورځو نه که تاسو ګورئ نو بیا څه داسې واقعات هم شروع شوي دي. دغې طرف ته هم د حکومت توجه راګرځول غواړم.
ځکه چې هسې نه چې بیا داسې حالات جوړ شي چې زمونږ د قبایلو کومه قرباني ورکړې وه او کوم طریقې سره خپل کورونه یې پرېښي وو د هغې حالاتو د وجې نه هغه شانتې بیا حالات دې جوړ نه شي پکار دا چې دې وخت نه اوسې نه دې طرف ته توجه وکړي او دې سره سره تړلی کوم شی چې دی هغه په قطر کې په دوحه کې د بین الافغان کم مذاکرات چې شروع شوي دي چونکې موږ دا ګڼو چې زمونږ د دې امن چې دی هغه د کابل او د افغانستان امن سره تړلی دی او دا هغه امن چې دی موږ سره تړلی دی نو هغې کې پکار دی چې زمونږ حکومت هم او نور عالمي طاقتونه هم چې دي هغه د یو مثبت کردار ادا کړي او دغه مذاکرات ته خدای دې کړي چې صحیح طریقې سره سر ته ورسي او امن په افغانستان کې راشي چې زمونږ د پښتنو دا سیمه چې ده چې دې کې امن راشي او دې کې بیا ترقي روانه شي عزتمندو د قبایلي اضلاع طرف ته زمونږ یو خصوصي توجه ده او بیا یې کې خصوصا د مومند ډسټرکټ یو خپل اهمیت دی زه سره چې مخکې م راغلی وم په کمالي کې پروګرام کړی نن دلته کې امبار کې ولاړ یو انشاءالله پروګرام مې دا دی چې په پنډیاله کې به هم پروګرام کوو او داسې به ټول تحصیلونو کې صافو کې هر یو تحصیل کې به پروګرام کوو او دا صرف دې لپاره چې تاسو ته دا یو تسلي درکو چې قومي وطن پارټي ستاسو طرف ته توجه ده دغه شانتې نور باجوړ ته هم ځو وزیرستانونو ته هم ځو او دا هغه خلکو ته هم دا وایو چې بی مونږ راغلي وو مونږ به ستاسو مسایل حل کوو خو ضرورت ته دی چې مونږ خپل اتفاق و اتحاد قایم کړو او تاسو راپاسئ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ په شا باندې ودرېږئ د هغه ملاتړ جوړ شي دا زه تاسو ته تسلي راکوم او په دې خبرې ګواه زما ښه دلته کې هم بعضې مشران وي چې هغه ته کله موقع میلاو شوې ده ترقي یې خپل د قام له راوړې ده خپل خورې له یې راوړې ده مونږ دا غواړو چې د هر قبایلي اضلاع کې چې دی چې یو یونیورسټي جوړه شي کالجونه جوړ شي چې زمونږ ځوانان چې دی زمونږ بچي چې دي زمونږ میندې خویندې چې دي چې هغوی ته د تعلیم سهولت میلاو شي ورسره مونږ دا غواړو چې د دې ضرورت نه وي چې لږ سیریس مریض شي چې بیا یې پیښور ته رسو چې په هر قبایلي اضلاع کې د هغوی په هیډ کوارټر کې داسې هسپتال وي چې هغې کې بیا د مریض د پیښور وړلو ضرورت نه وي او هلته کې د هغوی علاج کیدی شي دا زموږ د پروګرام یو حصه ده او سره چې دې قبایلو کې کم معدنیات دي او خصوصا د امبار کې ولاړ یو نو دلته به خبر وکړو چې دلته کې کم ماربل دی کم کرومایټ دی نفرایټ دی نور داسې ډېر دغه دي چې د هغې دلته کې کارخانې ولګي چې د دې لوکل خلکو ته پکې روزګار هم میلاو شي او د هغوی سلسله هم روانه شي نو هله به مونږ دا ویلي شو چې دا علاقې صحیح ترقي وکړه انشاءالله که ستاسو را سره مرسته وي تاسو را سره پاسېدی تاسو را سره اتفاق وکړو نو زما دا یقین دی چې انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې دلته کې به ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب په خپله به راځي به او د سکول اعلان به هم کوي د کالج اعلان به هم کوي د یونیورسټۍ اعلان به هم کوي د صحت د هسپتالونو اعلان به هم کوي به او دا سلسله به تاسو ګورئ چې ستاسو ترقي چې ده هغه به مخکې پر وړاندې به روانې زه یو ځل بیا د امبار د تحصیل د مشرانو او خصوصا د عثمان خیل قوم مشرانو ډېر زیات مشکور یم دا واقعي ده ډاکټر صاحب هم خبره وکړو زمونږ هم د تېر 40 کال راسې نه د
تنګي کې چې کوم عثمان خیل دي هغوی سره یو تعلق هم دی، هغوی سره یو واسطه ده. دا خبره واقعي ده چې ستاسو خبره چې دی هغه خبره وي. انشاءالله زما دا یقین دی چې دا نن دا کومه غونډه مو کړه دا به یو شروعات وي، دا به لومړنی قدم وي. دلته به جرګې جوړو، نورو مشرانو پسې به م ورځو، ستاسو اتفاق به م راولو او دا ټول عثمان خیل قوم چې دی د دې اتفاق سره به دا راپاڅو به او جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ به ستاسو په سر لاس ایږدي او تاسو لپاره به داسې اواز اوچتوي چې انشاءالله دا پاکستان حکومت چې دی دا به دې ته مجبورېږي چې ستاسو مشکلات. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. دا کومه مینې او د کوم اخلاص چې تاسو اظهار وکړو د هغې ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله بار بار به راځو ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مشکلاتو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو. څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ د وینې قرباني ورکړې وه خو د قوم نه رستو شوې نه دا تاسو سره مونږ لوز کوو چې د وینې قرباني به ورکوو، د سر قرباني به ورکوو خو تاسو نه به رستو کېږو.